جلیل القدر صحابي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي در ټولو روزو افضل روزه د رمضان څخه بعد د الله پاک میاشت محرم یعنی د عاشورا روزه ده. بل روایت بخاری شریف دی. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې څخه هجرت وکړي مدینه منورې ته تشریف راوړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام يهوديان وکتله. يهوديانو د عاشورا په ورځ روژه نیولې وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې څه پوښتنه وکړه چې آیا دا یو خاص ورځ ده، د دې یو خاص فضیلت دی چې تاسې د دې ورځې روژه نیسئ؟ يهوديانو وفرمایل چې دا ورځ په موږ کې ډېر د فضیلت والا ورځ ده، ځکه چې حق تعالی تبارک وتعالی موسی علیه السلام او د ده قوم بني اسرائیل ته نجات ورکړي د فرعون او د فرعون د لښکره څخه هغه غرق کړه. نو موسی علیه السلام د الله پاک په دې انعام کې په دې شکر کې په دا ورځ روژه ونیوه. نو په دا وجه نو موږ د هغه خپل پیغمبر د موسی علیه السلام پیروي کوو، د دې ورځې روژه نیسو. نو نبی علیه السلام وفرمیل چې د الله پاک پیغمبر موسی علیه السلام سره زموږ درته ډیر زیات تعلق دی او موږ درته ډیر زیات حقدار یو. نو بیا نبی علیه السلام په خپله د دې ورځې روژه ونیوه او خپل امت هم د دې ورځې د روژې حکم وکړي. قدرمنو مسلمانانو، نو موږ ته پکار دی چې د خپل نبی پیروي وکړو، اطاعت یې وکړو، د دې ورځې روژه ونیسو، په خپله یې ونیسو او په کور کې زنانو ته د دې فضیلت بیان کړو چې دا دومره قدرمنه ورځ ده. نبی علیه السلام په دا ورځ روژه نیولې ده او امت د دې ورځې د روژې نیولو حکم کړی دی. نو الله پاک دې موږ او تاسو ته د دې ورځې د روژې د نیولو توفیق را نصیب کړي.